الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا دی پرنی لفظی ترجمه توورها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أي خلقوا اتقوا ربكم الذي ويرغي أنا فرماني دربستا سواغنا خلقكم جتاسو پیدا کری من نفس واحدة دیو نفسنا وخلق منها زوجها او پیدا کریو منها دغی نفسنا زوجها ببداغي وبس منهما رجالا كثيرا ونساء او خوار کړي والله تعالی منهما د دې دواړو رجالا سړي كثيرا ډېر ونساء او ښځې ډېرې واتقوا الله الذي ويرغي لالانا الذي اغذات تساءلون به چې تاسو سوال کوئ یو بل نه به دا غفنم باندې والارحام ويرغي لما تولو او د کټ کولو د رشتہ داراینا ان الله بشک الله چې کان دی علیکم بتاسو باندې رقیبا لیدونکې نگهبان او ساتونکې وآتوا اليتامى او ورکي یتیمانانو ته اموالهم مالونه خپل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبدلوي حرام مال لره په پاک مال باندې یا مبدلوي کوټه مال لره په کار مال باندې ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم او مخري مالونه د یتیمانو سره د مالونو خپلونه انه یقینا دا چې کان دی حوبا کبیرا ګناه لوی وإن خفتم او کتاسو یریږئ الله تقسطوا فی الیتامى چې تاسو به انصاف ونه کوئ فی الیتامى په یتیمانانو جنکو کې فانکحوا بیا نکاح کوئ ما د هغه زنانو سره طاب لکم چې حلال دي ستاسو دپاره یا خوښې تاسو ته من النساء د نورو زنانو نه چې یتیمانانې نه وي مثنا که دوه دوی وثلاث او درې درې ورباع او څلور څلور فإن خفتم کچرد تاسو یریږئ الله تعدلوا چې تاسو به عدل ونه کوئ فواحدة بس نکاح کوئ د یوې سره او ما ملکت ایمانکم یا اکتبا کوئ په هغه وینځو باندې ملکت ایمانکم چې مالکانې دي ښی لاسونه ستاسو ذلک دا د یوې سره نکاح چې دی ادنا دا ډېر زیات نږدې دی دې خبرې د الله تعولو چې تاسو به ظلم ونه کوئ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا او ورکئ زنانو ته مهرونه د هغوی نحلة بخوشحالۍ د نفس سره فإن طبن لكم کچرد بخوشحالۍ سره معاف کي لکم ستاسو دپاره عن شیء څه حصه منه د دغې مهرنه نفسا په خپله خوښۍ باندې وکلوه بس خورئ هغې لره هنیئا مزیدار مریئا او خناک یا پکلوه خورئ هغې لره هنیئا چې ګناه پکې نشته مریئا او ضرر پکې نشته ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما دی آیات کې دا مسله بیانېږي چې مخکې وویلی شو چې یتیمانانو له مال ورکوي پرون دا وإن خفتم ألا تقسطوا چې تاسو یریږئ انصاف په ونه کوئ د یتیمانانو په باره کې بیا نکاح کوئ د نورو زنانو سره نو یو وجه خو د دې دا وه چې ما تاسو ته ویلو بخاري مسلم نقل کړل دي
د یتیمانانو په حق کې انصاف نشي کولی نو د نورو زنانو سره بیا نکاح کوه چې هغه یتیمانانې نه وي نو بیا به ته انصاف کولی شي دغه مطلب عایشې رضی الله عنها بیان کړی او دویم مطلب یې دام کېدی شي چې تاسو یریږئ چې د یتیمانانو په حق کې به انصاف ونه کړو نو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع د دې مقصد یو دا دی چې مخکې وویلی شو چې د یتیمانانو په مال کې ظلم او زیاتې مه کوئ نو د دې مطلب بیا دا دی چې د ښځو په باره کې د منکوحاتو په باره کې هم زیاتې مه کوئ بلکې داسې کوئ چې 2 یا 3 یا 4 سه نکاح کوئ نو ظلم به دنه بیا نه کي چې ته د ډېرو سه نکاح وکړې او بله ورځ حقوق نشي ادا کولی نو ستا نه به ظلم کي معنی دا شوه چې څرنګه د یتیم په مال کې ظلم نه دی پکار داسې چې تا د چا سه نکاح کړی دی د هغې سم ظلم نه دی پکار چې ظلم نه دی پکار نو طریقې دا ده چې بس 2 یا 3 یا 4 سه نکاح وکړه د زیاتو سه مه کوه بیا به دنه ظلم کېږي یو مطلب چا دام بیان کړی دریم مطلب چا دام بیان کړی دی چې یو سړي به ډېر نکاحونه وکړه نو بیا به یې داسې چل کوو چې د ده په ملک کې او د ده په مشرۍ کې چې کومه یتیمانان هلکانو یا جینکۍ وي نو د هغې نه به مال اخیستو د هغې مال به خوړو او دقې خپلو زنانو له به ورکوو د یو سړي به 6 اوه ښځې وي نو هغه به څه کوله خو چې کومه یتیم به ورسره و هلک یا جینۍ نو د هغې مال به راخیستو دغه به د خپلو ښځو باندې به خوړو نو الله وایي چې ته د یتیم په حق کې ظلم کوې نو داسې مهرباني وکړه چې یا 2 زنانه کوه یا 3 یا 4 نو بله ورځ به بیا دقه ظلم نه کړي چې د یتیم مال راوړی او په هغې باندې خورې دا کار ته ولیکي چې نکاحونه دې ډېر کړلي که لہذا د 4 نه زیات نکاحونه مه کوه نو د یتیم مال به نه راوړی او په هغوی باندې به بیا نه خورې نو دا مطلب هم پکې چا بیان کړه دویم موږ دا ویلو چې قرآن داسې وویلی چې د 2 سه نکاح کوئ د 2 نه شروع وکړه د 1 نه شروع ونه کړه نو یو وجه خو ما ویلو دویمه وجه یې دا هم کېدی شي چې یاره په دې باندې د زنا سد باب وشي سد باب د زنا په دې طریقه باندې هم کېدی شي چې دا اجازت ورکړی شي نو په هغې باندې به د زنا دروازې بندې شي نو د دوسری جنگ عظیم نه بعد برطانیه کې او په دې علاقو کې مرګونه ډېر وشو نو هغوی خو دا اجازت نه ورکوي خلکو له نو د هغې سره زناګانې عامې شوې زناګانې عامې شوې او یو نسل پیدا شو نو دغه پیدا پکې هم کېدی شي د دې آیات مقصد دا دی اوس موږ خپل سبق وایو 5 نمبر آیات چې ولا تؤتوا السفهاء مخکې وویلی شو چې یتیمانانو له مال ورکوي نو اوس وایي چې د دې مال ورکولو مقصد دا نه دی چې ته سیده ورکړه بس راوایله اوس یې وله ورکړه مقصد یې دا دی چې کله بالغ شو او دویم دا دی چې هوښیارتیا پکې راغله نو بیا یې وله ورکړه مخکې ویلو چې یتیم له ورکړه نو خلک تیار شو اوس مقصد دا دی چې نه کله هغه پوه شي او بلوغ ته ورسي نو هغې له یې ورکړه دې دواړو آیاتونو کې هم دقه مسله بیانېږي ولا تؤتوا السفهاء او مه ورکوئ سفیهانو او همقلانو ته اموالکم التي مالونه ستاسو هغه جعل الله چې ګرځولی دی الله پاک لکم ستاسو دپاره دغه مال قیاما سبب د ژوند او سبب د معیشت او سبب د تجارتونو ورزقوهم رزق ورکوئ دیو ته فیها په دغې مالونو کې وکسوهم او جامې ورکوئ دی یتیمانو ته وقولوا لهم قولا معروفا او وایې دیو ته وینا نیکه وینا ښه وینا ولا تؤتوا السفهاء او مه ورکوئ کم عقلانو ته کم عقلان د دې څه معنی ده نو څوک مراد دي
نو چې موږ او تاسو ګورو دلته نو وروسته هم د یتیمانانو بحث دی او مخکې هم د یتیمانانو بحث دی. قمقلانو د مال مه ورکوئ. قمقلان نو د قمقلانو نه مراد به یتیمان دي، ځکه چې مخکې هم د یتیم بحث روان دی او وروسته هم د یتیم بحث روان دی. نو بیا یې ورته یتیم ولې نه ویلو چې بېوقوفان یې ورته وویله، قمقلان یې ورته وویله؟ وی علت پکې دا بېوقوف دا قمقلتوب دی، سفاحت پکې علت دی چې ځکه یې مه ورکوه چې دا قمقل دی، دا به دا مال ضایع کړي. نو لہذا د دې نه دا مسله راووته. امام قرطبي رحمه الله وایي چې که یتیم نم دی غیر یتیم دی خو هغه هم قمقل دی، هغه له به مال نه ورکې. خواب نابالغ نه بلکې بالغ دی او هغه د خپل مال په غلطه طریقه باندې لګوي، نو هغې نه به هم ته مال نه ورکې بلکې د حکومت به د هغه نه مال اخلي او چې تر څو پورې دی صحیح شوی نه وي د هغې پورې به ولې نه ورکوي. نو ګوره ولا تؤتوا السفهاء بېوقوفانو ته به مال نه ورکوئ. وی سفاحت دو قسمه دی. یو سفاحت په دنیا کې دی، یو سړی د دنیا په کارونو باندې نه پوهېږي، ته له مال ورکې او هغه د سره پوهېږي نه چې هغه مال ضایع کړي. د دنیا په سودا باندې نه پوهېږي، خلک به یې ووهي، نو دا د دنیا قمقلتوب دی. او دویم په دین کې قمقلتوب دی. په دین کې قمقلتوب او سفاحت دا دی چې یو سړی اسراف کوي. اسراف خپل مال په داسې طریقه باندې خرج کوي چې هسې یې وړاوهي، په نشو تماشو کې یې لګوي، په شرابو زناګانو باندې یې لګوي، نو د هغه نه به هم مال اخیستی کېږي. دا مسله اختلافي ده. امام قرطبي رحمه الله وایي یو سړی بالغ دی او هغه خپل مال دغه شان وړاوهي، نو حکومت په هغه باندې قدغن لګولی شي که نه، پابندي پې لګولی شي، یا ولی او مشر که نه. نو جمهور علما وایي چې او لګولی شي. یو سړی خپل مال ضایع کوي او په دین کې بېوقوفه دی، عقل یې کار نه کوي، نو حکومت په هغه باندې قدغن ولګوي او دا مال دې د څه وخته پورې ایثار کړي. نو دا کېدی شي او د دې سفها ټکي نه استدلال کړی دی. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مه ورکوئ سفیهانو ته. او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه یو سړی بالغ شو بس هغه له به خپل مال ورکړي، او تر څو پورې چې هغه لیونی نه دی او مجنون نه دی نو بس هغه له خپل مال ورکولی شي. ها حکومت به نورې پابندۍ لګولی شي خو مال دې نشي اخیستی. نور څه وعظ او نصیحت ورته وکړي، نور څه لارې ولې بندې کړي، دې ځای کې له بالغه نه راځي، پلاني کسانو څه به نه ګرځئ، دغه شان څه پابندۍ پې لګولی شي. خو دا پابندي وایي ټیک نه ده چې ته دې مال واخلې او مال وله نه ورکړې. لیکن جمهور علما وایي چې یو سړی دی د خپل مال ضایع کوي نو هغه نه قدغن پې لګولی شي. ولا تؤتوا السفهاء، او مه ورکوئ بېوقوفانو ته او سفیهانو ته چې هغه یتیمانان دي او که غیر یتیمانان دي او نابالغه دي، او هر چې بالغه دي نو ماته ته ویل دغه اختلافي مسله ده. جمهور وایي نه به یې ورکې او امام صاحب وایي ورکولی شي. اموالکم التي، مالونه ستاسو هغه، ستاسو معنی دا ده چې دا د هغوی مالونه دي خو ستاسو سره در سره دي، ته ولی او مشر یې. نو کوم یې ځکه وویلو چې د سړي په تصرف کې خو ستا دي که نه، اصل کې مال د هغې دی او تصرف پکې ستا چلیږي، واک پکې ستا دی. او دویمه اشاره دې ته ده چې مال خو د هغه دی خو الله تعالی ورته ستا مال وویلو، دغه مال داسې ګڼه لکه ستا مال شي. مال د یتیم دی خو داسې ورته ګوره لکه ستا مال شي. نو اموالکم التي، مالونه ستاسو یعنې د یتیمانو هغه، جعل الله لکم قیاما، چې الله تعالی ګرځولی دی لکم ستاسو دپاره په دې مالونو کې، ستاسو دپاره د یتیمانانو دپاره هم او د عام انسانانو دپاره هم الله تعالی په مال کې څه ګرځولی دی؟ قیاما، سبب د ژوند یې ګرځولی. ژوند او ګزران هغه په مال باندې کېږي.
د دې وجې نه د مال حفاظت هغه ضروري دی. د شریعت وایي پنځه مقاصد دي. یو مقصد د شریعت دا دی چې د سړي د دین حفاظت وشي. دویم مقصد د شریعت دا دی چې د سړي د عقل حفاظت وشي، لکه د شراب مسکه، د شی و تماشې مه کوه، عقل به دې خراب شي. او دریم مقصد د شریعت دا دی چې د سړي د جان حفاظت وشي، څوک به وجنې نه. او څلورم مقصد د شریعت دا دی چې د سړي د مال حفاظت وشي، د مال حفاظت. او پنځم دا دی چې د سړي د نسب حفاظت وشي، نکاح کوه او د نسب خیال ساته. دا پنځه مقاصد د شریعت دي. نو یو پکې مال هم دی، د مال د حفاظت دپاره ډېر دغه شوی. او حدیث کې راځي چې من قتل دون ماله فهو شهید. څوک چې د مال په حفاظت کې قتل شو نو دا شهید دی، داسې دی لکه شهید چې. او نعم المال الصالح للرجل الصالح. ښه دی مال چې پاک مال دی د ښه سړي دپاره دا ښه شی دی. نبي علیه السلام وایي لا بأس بالغنا لمن اتق الله عز وجل. په مالدارۍ باندې د هغه چا دپاره څه ګناه نشته چې د الله نه یېرېږي. یو سړی د الله نه یېرېږي او مالداره دی، بس دا ښه خبره ده. او که نه وایي که داسې نه وي نو نبي علیه السلام وایي کاد الفقر ان یکون کفرا. نږدې ده چې د کفر نه دغه فقر نه کفر جوړ شي. یو سړی غریب دی وس یې نه کېږي ایسته به کافر شي. څوک به ورته ووایي چې روپۍ دې درکومه او راشه دا غلط کار وکړه. نو غریبي خو ښه شی نه دی چې انتهایي سړی غریب دی. نو الله تعالی مال سبب د ژوند ګرځولی دی. ورزقوهم رزق ورکوئ دیو ته فیها په دې مال فیها په دې مال کې. وکسوهم او جامې ورته ورکوئ. وقولو لهم قولا معروفا او وایئ دیو ته وینا مناسبه. وینا مناسبه دا ده چې ستا مال دی او زما سره سره دی، او چې کله غټ شوې نو بس زه یې تعالی درکوم. داسې ښایسته ښایسته خبرې ورته کوه. وابتلوا الیتامى امتحان کوئ په یتیم. دا د دې مخکې تتمه ده چې مال وله ورکوې نو لږ امتحان پرې وکړه. وابتلوا الیتامى امتحان وکئ په یتیمانانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح چې ورسېږي هغه وقت د نکاح ته چې هغه بلوغ دی. امتحان به کوه مطلب دا دی چې بازار ته لېږه را لېږئ چې لږه لږه سودا به کوه چې لږ عادت شي. او چې کله بلوغت ته ورسېدو وقت د نکاح، وقت د نکاح څه دی؟ هغه بلوغت دی. هغې ته ورسېدو چې بیا یې وله ورکړه نو د مخکې نه به بې تا لږ لږ امتحانونه کړي. وقت د بلوغت څه دی؟ بعضې علما وایي چې 15 کاله دي. د هلک دپاره 18 کاله او د جینۍ دپاره 18 کاله دي. د بعضې علماو رایه دا ده چې کله علامات نه وي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه دا ده 15 کاله باندې هلک هم بالغ کېږي او جینۍ هم بالغه کېږي. دا هله چې علامات نه وي. هر چې علاماتو نو بیا به علاماتو ته ګورئ. فإن آنستم منهم رشدا هر کله چې تاسو معلوم کو او بیامنتم منهم د دیو نه رشدا هوښیارتیا. هوښیارتیا دا ده چې تا وله مال ورکو پوهېدو سودا یې کولی شو، د مال حفاظت یې کولی شو. نو فاتبعوا الیهم اموالهم بس ورکئ دیو ته مالونه د دیو. ولا تأکلوها او مخورئ تاسو مالونه اسراف د دې یتیمانو مالونه اسرافا په فضول خرچۍ سره، په بېځایه خرچې سره، و بیدارن او په جلتۍ سره چې زر زر یې خورئ هړپ کې. او مخافة ان یکبرو د یرې د دې نه د دې یرې نه چې دیو به راغټ شي او بیا به رانه والي او بیا به پکې زما د تصرف ختم شي. راشه چې هغه راغټېږي چې ما ختم کړی او ځای ته مې رسولی. ومن کان غنیا هغه څوک چې مالدار وي فلیستعفف هغه د ځان وساتي د اجرت اخیستلو نه د مال د یتیم نه. نو کوم سړی چې د یتیم مال ساتي، ستا وراره دی ته ولې ځمکه ساتې، څاروي دي هغه ولې ساتې، نو ځان له دې اجرت اخیستی شي. او چې کله دې وس کېږي او بیا یې ترې نه اخلې نو دا غوره خبره. ومن کان غنیا هغه څوک چې غني وي او مالدار وي فلیستعفف هغه د ځان پاک وساتي د اجرت اخیستلو نه د مال د یتیم نه. مولانا مفتی شفیع رحمه الله وایي چې د دې نه د اجرت قاعده بار ته راوځي. یو سړی د جومات خدمت کوي،
یو سړی د مدرسې خدمت کوي، د ادارې خدمت کوي، نور د حکومتي ادارې دي د هغوی په څه خدمت باندې مامور دی، نو هغه اجرت اخیستی شي چې وس یې کېږي نادل یو چې اخلي نو اخیستی شي. ومن کان فقیرا هغه څوک چې فقیر او محتاج وي فلیأکل بس دی د خوراک کوي بالمعروف ښه طریقه باندې یا د عرف په طریقه باندې. نو ښه طریقه دا ده چې څومره ستا وس کې دغه کېږي پس ګزاره نو حق د یتیم د مال نه اخیستی شي، ذخیره جوړول پکې نشته. او بالمعروف معنی دا هم ده چې د عرف مطابق یو سړی چې د چا د مال حفاظت کوي نو خلک ورله څومره روپۍ ورکوي په کلي کې بس حق روپۍ ته د دین هم اخیستی شي د مال د یتیم د مال. فاذا دفعتم الیهم اموالهم بس هر کله چې تاسو ورکوئ دیو ته اموالهم مالونه د دیو فاشهدوا علیهم ګواهان مقرر کوي په دیو باندې. نو جمهور علما خو وایي دا امر د استحباب دپاره دی، دا لیکل او دا ګواهان مقررول دا مستحب دي، لیکن ظاهر د قرآن نه خو داسې معلومیږي علما وایي چې دا امر د وجوب دپاره دی چې نه دا ګواهان مقرر کول واجب دي. وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله تعالی حسیبا حاسبا معنی ده حساب کوونکی، یعنی که ته ګواهان مقرر کې او څه لیکل دي کړي رجسټر یې ډکې کړي چې دا زما دی او دا د دې دي، لیکن اصل دغه دا دی چې الله تعالی نه ته ویرېږي او الله تعالی د خپل حساب هغه صفا کړي. وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله تعالی حسیبا حساب کوونکی. للرجال نصیب د پاره دی کې بل حکم بیانېږي او شان نزول یې دا دی. شان نزول چې اوس ابن ثابت رضی الله عنه انتقال وشو نو ښځه پاتې شوه او دوی لوڼه پاتې شوي او یو بچی پاتې شو. نو د تره زامن یې راله و ښځې د خو الاسم په میراث کې حصه نشته د هغوی په نسبت باندې او هغه دوه جینکۍ وي نو هغه هم ښځې دي، نو دا درې واڼه یې کټ کړي او هر چې هغه یو هلک و ماشوم نو هغه ویل دا ماشوم دی چې هغه دې په دې وجه لرې کړو. نو د دې اوس ابن ثابت رضی الله عنه دا کور والا راله و نبي علیه السلام ته د خپلو بچو پر یاد وکړو. ویل نبي علیه السلام چې دغه هر څه واخېسته وي دا دوه لوڼ هم دې والي نو زه به دې څه کوم، نکاح دې ورسه وکړو او جړل او پر یاد یې کوو. نبي علیه السلام غلی شو څه یې ونه ویله. هغې نه وروسته دا آیات نازل شو چې د سړو دپاره هم ځان له حصه ده په میراث کې او د ښځو دپاره هم ځان له حصه ده. نو د هغې حساب یې داسې وکړو چې نبي علیه السلام هغه تره زامنو ته یې وویله ویل راشه چې راله نو ویل اتمه حصه به د دې مال راوالی او د اوس ابن ثابت رضی الله عنه د کور والو له به یې ورکوي او 2/3 به راوالی دا به دې دواړو جینکو له ورکوي او دا باقي به د دې هلک شي او هلک چې شته نو اتمه حصه به چې دی اتمه حصه دا به د ښځه والي د دې اوس ابن ثابت چې کومه کور واله ده او دا باقي به بیا نیم شي، نیم به دغه والي هلکو او نیم به په دې دواړو جینکو باندې دغه شي. نو دا حصه خیر دی مخکې را روانه ده. نو دقه شان نزولو او اصل مقصد پکې دا دی چې د ښځو حصه د عربو نه مقرروله. ویل حصه به موږ هغه چا له ورکوو چې هغه به جنګ کې حصه اخیستي. کم خلک چې جنګ کولی شي او د قبیلې لپاره ډانګې وهلی شي څه کولی شي نو د میراث حصه به هغې ته میلاویږي. ماشومان به پکې نه وي، بوډاګان به پکې نه وي او زنانه به پکې نه وي. نو په حق باندې رد وشو او دا مقررې حصې الله تعالی نازلې کړې. نو دا شپږم حکم دی چې د هر چا دپاره الله تعالی ځان له حصه مقرر کړله. للرجال دپاره د نارینهو نصیب حصه ده مما د هغه مال نه ترکه چې پرېښی وي الوالدانې مور و پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء او دپاره د زنانو نصیب حصه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدانې چې پرېښی مور و پلار والاقربون او خپلوانو
مما د هغه مال نه قل منه که کم وي منه د دې مال نه او کثره یا زیات وي کم وي او که ډېر وي هغه ټولو کې به یو ګیلاس نصیبا مفروضه حصه ده مقرر کړی شوي دې آیات کې بعضې مسلې مولانا مفتی شفیع رحمه الله لیکلي او دارنګې امام قرطبي رحمه الله هم لیکلي چې میراث تقسیم چې دی د میراث تقسیم د دې لپاره بنیاد او معیار چې دی نو دا ګوره اقربیت دی میراث چې تقسیمیږي نو په دې کې به لحاظ د خپلوانو کولی شي د غریبانانو خپلوان لحاظ په دې کې مقصود نه دی ګوره چې دا خبره دې په ذهن کې وه نو بیا به نه خطا کېږي چې د میراث مقصد چې دی د غریبانانو امداد کول نه دي د هغې دپاره خو ډېر شیان سره دي په قرآن او حدیث کې زکات دی پکې او نور ډېر صدقات دی پکې د میراث مقصد چې دی نو هغه د اقربیت معیار پکې اقربیت دی معیار پکې غربت نه دی ګوره دا اولنۍ خبره شوه چې د دې ځای نه ثابتېږي چې للوالدین والاقربون دویمه مسله پکې دا ثابتېږي چې استحقاق د میراث چې دی استحقاق د میراث یعنی یو سړی د میراث حقدار ګرځي نو دا د دې لپاره درې اسباب دي اصل سبب چې دی نو هغه قرابت دی خپلوي ده نو په خپلوۍ کې د ټولو نه اوله مرتبه د مور و پلار ده د والد او د ولد ده والد او ولد دا د ټولو نه لوی نږدې دی د والد او ولد او بچی او لور دا نسبت چې دی دا نسبت دا بغیر د واسطې نه دی په دې کې هېڅ واسطه نشته لکه د ښځې او د خاوند هم خپلولي ده خو په هغې کې خو نکاح واسطه ده که نه نو د ټولو نه اولنی شی هغه اقربیت کې مور و پلار دی نو والد او ولد دی او دویم قرابت چې دی نو هغه د زوجیت دی زوجیت د ښځه او خاوند دی دا بسې دویم دی او دریم قرابت چې دی نو هغه د اخوت دی د خور او د ورور نو دوستی پکې نشته ګوره دوستی چې دا نو دا استحقاق د میراث نه دی د دوستۍ په وجه باندې څوک د چا د میراث نشي وړی د درې ښځونو د وجې نه به یې وړي یا به دا مور و پلار او بچی او مور او پلار دغه رشته به یې په منځ کې د والد او د ولد رشته به یې د دې په منځ کې یا به د زوج د خاوند او د ښځې رشته یې د دې دواړو په منځ کې او یا به د خور او د ورور د اخوت رشته به دا درې رشتې دي او په قرآن کې هم دقه بیان شو دي بله پکې نه ده بیان شو درېیمه خبره د دې ځای نه چې معلومیږي هغه دا ده چې قرآن ګورې اقربین ویلی دی یو قریب دی او یو اقرب دی قریب وایي نږدې ته او اقرب وایي ډېر زیات نږدې ته نو میراث ګورې د قریب دپاره نه دی د اقرب دپاره دی یعنې د هر خپلوان خو ټول دي خو هغه خپلوان چې هغه دومره نږدې دی دې سړي ته چې د هغې نه بل نږدې و د څوک نشته لکه مثال په طور باندې مړی ته د ټولو نه نږدې چې دی نو بچی دی نو میراث به د ده کي ورور دې ولې لرې دی چې بچی موجود دی نو د مړي دا ورور یې څه نشي وړی چې اقرب موجود دی نو قریب به پکې نه وي بیا نو مړي ته نږدې هغه د هغه زوی دی د هغه ورور نه دی بیا د هغې نه ورته بیا نږدې چې دی مور پلار دی بیا مرور نه دی نو د اقربین والاقربون الله ویلی والقریبون نه دی ویلی نو دا درېیمه خبره شوه چې د دې ځای نه ثابتېږي والاقربون درېیمه مسله چې هغه ثابتېږي نو دا ده چې ما تاسو ته وویله د دې مسلې نه چې اقرب چې ډېر زیات به نږدې نو نوسی هغه نوسی چې هغې یتیم دی د هغه حصه هم په میراث کې نشته ولې چې د مړي بچي موجود دي او دلته یو نوسی دی چې د هغې هغه پلار وفات شوی دی نو د دې نوسي حصه به په دې میراث کې نه وي
ولې چې د مړي زامن موجود دي د پلار خو نه دی موجود خو نور بچي د ترګان خو موجود دي کنه نو دا نوسې چې دی دا لرې شو اوس ځکه چې د مړي د زامن ډېر زیات نږدې نو د یتیم حصه به دي یتیم نوسې دپاره په میراث کې حصه نشته په دې باندې خلک اعتراضونه کوي مغرب والو به هم ډېر اعتراضونه کړي او هغه مسله مونږ مخکې په سورة بقره کې ویل کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت خیرا الوصیة چې وصیت دی وکړي چې زما دې دغه دپاره پکې حصه هغه درېیمه حصه کې چې کومه وصیت کېدی شي په هغې کې دغه وکړي وصیت نو هغه کېدی شي او بعضې علماو مونږ هلته هم دا قول ویلی و چې امام ابن حزم او دې علماو ویلي چې په دې درېیمه حصه کې د نوسې دپاره چې هغه یتیم دی د هغې دپاره وصیت کول ضروري دي بعضې علماو دا قول کړی دی او مولانا ګور رحمان رحمه الله ویل چې دا قول ټیک دی یو سړي باندې حکومت دا لازم کړي چې ستا خو نوسې دی او هغه یتیم دی نو ستا به دې مال کې خو به د هغه حصه نه وي اوس په زوره باندې په هغه باندې وصیت وکړي چې شا به په تا باندې لازم دی د هغه دپاره څه وصیت کول دا اگر چې د بعضې علماو قول دی لیکن دا ډېر ښه قول دی نو للرجال نصیب دپاره د خلکو حصه د سړو حصه د مما د هغه مال نه ترکل والدانې چې پرېښی وي مور و پلار والاقربونه او هغه انتهایي نږدې خپلوان نو دا والدین هم په خپلوانو کې راځي خدای ځان له ځکه ذکر کړه چې د دې څخه ظلم کېدو وللنساء او دپاره د زنانو نه دا جدا ذکر کړه چې د دې دپاره خپله حصه ده وللنساء او دپاره د زنانو نصیب حصه ده مما د هغه مال نه ترکل والدانې چې پرېښی مور و پلار والاقربونه او هغه انتهایي نږدې خپلوانو مما د هغه مال نه قل منه که دا مال کم وي منه د دې نه او که سوره یا زیات وي که لږ وي او که زیات وي په هغې کې حصه ده نصیبا مفروضه دا حصه ده مقرر کړی شوي په دې کې اشاره ده چې په دې کې د چا عقل او رای نه چلیږي د الله تعالی د طرف نه دا حصه مقرر ده نصیبا مفروضه حصه ده مقرر کړی شوي بیا د دا مسله معلومیږي چې ګوره میراث نه دی دا چې سړی مړ شو نو که د هر چا خپله حصه ده که یو سړی نالي نو هم د هغه ده او که یو سړي قبض کړی نه دی نو هم د هغه شوه بس دا د هغه حصه ده مقرره حصه ده یا هغې د میلاو شو ده او که نه د میلاو شو دا د هغې حصه ده که هغه بې راضي دی او که راضي نه دی او که قبول کړی دی او که نه دی خو د هغه حصه ده او که بیا هغې څه کوله هغه به پرې کوي خو به هر حال هغې ته میلاویږي ځکه چې نصیبا مفروضه دا حصه ده مقرر کړی شوي د الله د طرف نه واذا حضر القسمه او کله شي حاضر شي په دې آیات کې څه مسله بیانېږي معنی دا ده چې وره هغه ډېر زیات چې کوم خپلوان دي د هغې دپاره خو حصې مقرر دي خو خپلوان خو نور هم شته چې هغه حاضر شي او حصې یې پکې نشته نو بس هغې له چې دی څه حصه ورکول پکار وي او ښه خبره ورته کول پکار وي ستا پکې حصه نشته خو موږ به درله څه درکړو نو هسې هغه هم خفه کول نه دي پکار دا مطلب دی واذا حضر القسمه هر کله چې حاضر شي قسمت ته اولو القربه قسمت د میراث تقسیم ته اولو القربه خپلوان والیتامه او یتیمانان والمساکین او غریبانان مسکین چې پلار یې مړ دی نو فرزقوهم رزق ورکوي دیو ته منه د دقې مال نه وقولوا لهم قولا معروفا او وایي هغوی ته وینا مناسبه وینا دا ده چې ستا خو په دې کې حصه نشته لیکن موږ به خیر دې تاله درکو یا ورته سړی داسې ووایي چې دا میراث به موږ تقسیم کړو او هر چا ته چې کومه حصه میلاو شو هغه ته به ووایو هغه به پکې تاله درکړي نو دا دغه شی لکه مثال په طور باندې چې سړی مړ شو او زامن اوس د هغې مال تقسیموي مال یې تقسیموي نو د دې وړو د تره زوی راغی یا د ماما زوی راغی داسې څه خپلوان یې راغله د ترور زامن یې راغله نو د دې خو په میراث کې حصه نشته ځکه چې د مړې بچي موجود دي نو نور څوک خو بیا څه حقدار نشته نو دغه خبرې دې ورته کوي او هسې د هغوی دلجویي دې کوي وليخشى الذین او ودېرېږي هغه کسان
لو ترکو کچرته پریږدي دیو من خلفهم وروسته د خپل ځان نه ذریة ماشومان ضعافا کمزوري خافوا علیهم چې دیو یریږي په هغې باندې. د دې آیات مقصد دا دی چې ګوره ته د خپل بچو په باره کې دا خبره نه خوښې چې یاره زه مړ شم او زما دا بچي داسې پاتې شي، نو دا به څه کوي؟ دا ته د خپل بچو په باره کې نه خوښې، لہذا دا د بل په بچو په باره کې هم مه خوښوه. دا د یتیم مال حواله دی، نو بس د هغه په باره کې ته د ځان دپاره چې کوم شی نه خوښې هغه د ده دپاره مه خوښوه چې د هغه مال وخورې. وليخشى الذين او خامخا ودیریږي هغه کسان لو ترکو من خلفهم کچر د پریږدي دیو من خلفهم وروسته د خپل ځان نه ذریة ماشومان ضعافا کمزوري خافوا علیهم دیو یریږي په هغې باندې د ظلم د خلکو نه. نو دغه شان چې ته پردی سړی پرېږدی نو په هغې باندې ویرېږه، د الله نه ویرېږه. فلیتقوا الله بس ودیریږي دیو د الله نه. وليقولوا قولا سدیدا او ویلي دیو وینا سیده او سمه وینا دی وی، یعنې کومه یتیمانان دي هغې ته دې سمه خبره کوي، دا د ستا مال به میلاو شي او موږ به یې درکړو. ان الذین بدې کې د مخکینو ټولو احکامو ته اشاره ده چې ان الذین بېشکه هغه کسان یاکلون اموال الیتامه چې هغه خوري مالونه د یتیمانو ظلما په ظلم سره. کله ناکله سړی د یتیم مال خوري په حق باندې، په حق باندې څنګه لکه ته اجرت کې موږ چې مخکې وویله یو سړی مزدوري کوي نو هغه د یتیم مال خوړی شي او په ظلم باندې ځان له خبره ده. ان الذین بېشکه هغه کسان یاکلون اموال الیتامه چې هغه خوري مالونه د یتیمانو ظلما په ظلم سره انما یاکلون یقینا دیو خوري یعنې اچوي فی بطونهم په ګېډو خپلو کې نارن اور. دا یا حقیقت دی یا مجاز دی، چې مجاز شي بیا به دا معنی شي چې انما بېشکه یاکلون دیو اچوي فی بطونهم په ګېډو خپلو کې نارن اور، گویا چې دیو په ګېډو کې اور اچوي. اور نه دی خو لکه چې اوري لکه نتیجې اور دی. او یا انما یاکلون فی بطونهم نارا یا حقیقت دی، وسم وی اور دی، وسم اور دی. لیکن مثال وی مولانا متشبی صاحب وی او سړی مارچس نه دی د دې ډبي ته اور وی چې هلکه په دې کې اور دی، نو په ظاهره چې ګوره خو اور نه دی او چې لږې وروړی چې بیا به اور واخلي. نو دې سړي چې دا پردی مال وخوړو خېټې ته یې بوتلو نو دا اور دی، خو سبب یې څه دی چې کله مرګ پې راشي اور به اخلي چې کله قیامت ته دا سړی حاضر شي. انما یاکلون یقینا دیو خوري فی بطونهم اچوي په ګېډو خپلو کې نارا اور وسیصلون سعیرا او زر دی چې دیو به داخل شي اور ته. حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي د یو قوم په باره کې چې د قیامت په ورځ باندې به د هغوی په دې خولو کې چې دی اور. صحابه وویل نبي علیه السلام دا کوم خلک دی؟ نبی علیه السلام ویله الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون په قیامت کې به د دې خولو نه بهر د اور روان دي. وسیصلون سعیرا او زر دی چې دیو به داخل شي ګرم اور ته. دا مولانا مرتشبی صاحب وایي چې دا مما قل منه او کسر چې د میت چې کومه دا څه پاتې شي نو دا خو د خلکو حق دی، لہذا د دې مړي چې کومه جامې دي وایي بعضې خلک دا هم په صدقه کې ورکوي او وایي چاله ورکوي، نو دا ته نه شي ورکولی. هغه کسان یې ورکولی شي چې چا میراث دی ټول حاضر دي، ټول حاضر دي او ټول بالغ دي او ټول عقلمند دي او ټول رضا دي. هغه کسان دغه جامې راوالي او چاله ورکوي نو ورکولی شي، لیکن یو کس دا جامې نشي راغستی چې راوایلي او چاله ورکي. دا استاد نه وي که نه چې ته خلکو له ورکې، په دې کې استاد د دې ورونو د دې خوریانو حصه ده، نو دا کار وایي ټیک نه دی، دا حرام کار دی. په بعضې ځایونو کې چې خلک میت چې دی نو قبرستان ته وړي نو د دې میت په مال باندې څه څادر واخلي او د دې جنازې د دې ګټ د پاسه خوري او دا د مړي په دې روپو کې اخلي.
دام جایز نه دي، دام حرام دي. په دې مړي د ته صرف کفن اخیستی شي، کفن د مړي په روپو کې، او دغه زیاتي صادرونه به نشي اخیستی، دا حرام دي او دا پردی مال لستانه دي. بعضې خلک چې دی نو هغه چې میت له غسل ورکوي او د هغې لپاره ځان له لوښي والي د میت په روپو باندې او هغه بیا مات کي، دا حرام دی او دا ټیک نه دي، ځکه به دې میت په دې مال کې ستاسو د نورو خلکو حصه ده، کیدای شي په دې کې نابالغه خلک وي، د هغې تپوس خو اعتبار نشته، دا پردی مال دی. څلورمه مسله دا ده چې دغه شان بعضې خلک د دې میلمنو په خاطره باندې د میلمنو دپاره د میت په مال کې د هغه نه سر مال راواخلي او میلمانه به رخصتوي، نو دا هم ټیک نه دي، دا هم حرام دي او په دې کې د ټولو خلکو حصه ده، یو کس په دې کې تصرف نشي کولی. حاصل یې دا دی مولانا مفتی شفیع صاحب وایي چې یو بزرګ سړی و او هغه د یو سړي خوا ته لاړو، هغه بیمار و، نو هغه ته ډیوه لګېدل وه، چې دې خوا ته کېناستو نو هغه سړی مړ شو ایسته، وایي ده سیده دا ډیوه بنده کړه، وایي خلکو دې تپوس وکړو چې دا ولې، وایي له اوسه پورې چې دا ډیوه لګېده نو دا د دې ډیوه وه او د ده حق و، او زه خوا ته ناست وم او ده ته زه ښکاره وم، هر کله چې دا سړی مړ شو نو په دې دا ډیوه چې ده په دې کې د دې مړي حق پاتې نه شو، او ما ته څوک اجازت کوونکی نشته دلته، نو لحاظه ما دا اور مړ کړو. وینه وایي دغه مثال دی، ښایسته مثال دی، د مړي په مرګ سره په دې کې د ټولو خلکو حق ختم شو او د هغه حق پکې ختم شو، بل سړی د ځان نه پردي ګډونې نشي خیراتي کولی. او دا خبره چې ده نو دا د دې سره تعلق ساتي چې کله دا کسان موجود دي، ما تاسو ته وویل 4 شرایط دي. یو سړی مړ شو، فرض که مثال په طور باندې د هغه 3 زامن دي او نور څوک نشته، او دا 3 واړه دغلته موجود دي او په دې کې کشر نشته، معنی ټول بالغ دي او ټول رضا دي او ټول حاضر دي، نو دیو یو فیصله کوي، دا خو د دیو مال دی که نه، چې دیو پکې فیصله کوي د مړي جامې چاله ورکوي، د مړي روپۍ چاله ورکوي، نو هغه خو دیو چې رضا یې بیا یې کولی شي. لیکن که په دې کې یو هم غیر حاضر و او یا یو هم پکې نابالغه و، نو دا 3 ورونه یا 4 ورونه دا په دې مړي په دې مال کې هېڅ فیصله نشي کولی. دغه یو څو مسلې وي د دې ځګي سره دا به وویلې، سبا له به انشاءالله بیا دغه ووایو، دا ځای له ګران دی. ولا تؤتوا السفهاء، او تاسو مه ورکوئ بېوقوفانو ته یعنی یتیمانو ته اموالکم التي مالونه ستاسو هغه جعل الله لکم قیاما چې الله ګرځولی دی ستاسو دپاره د یتیمانانو دپاره او ستاسو دپاره دغه مال قیاما سبب د ژوند، ورزقوهم او رزق ورکوئ دیو ته فیها په دغه مال کې، وکسوهم او جامې ورکوئ دیو ته، وقولوا لهم قولا معروفا او وایئ دیو ته وینا نیکه، ښه وینا ورته کوئ چې ستا مال دی زه ساتم. وابتلوا الیتاما او ازمیخ کوئ په یتیمانانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح کله چې ورسیږي عمر د نکاح ته، یعنې کله چې بالغان شي، فإن آنستم منهم رشدا، بس هر کله چې معلوم کوئ تاسو منهم د دې یتیمانو نه رشدا هوښیارتیا، نو فدفعوا الیهم اموالهم، نو ورکوئ دیو ته مالونه د دیو، ولا تاکلوها او تاسو مه خورئ دې مالونو لره اسرافا په ذوالخرچۍ سره، وبدارا او په جلتۍ سره، ان یکبروا د دې یرې نه چې دیو به راغټ شي. ومن کان غنیا، هغه څوک چې مالدار وي، فلیستعفف، هغه دې ځان وساتي د مزدورۍ د مال له یتیم نه، د اجرت د مال له یتیم نه. ومن کان فقیرا، هغه څوک چې محتاج دی، فلیاکل، هغه دې خوري بالمعروف په ښه طریقه باندې یا د عرف په طریقه باندې د مال له یتیم نه. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، هر کله چې تاسو ورکوئ دیو ته اموالهم مالونه دیو، فاشهدوا علیهم، گواهان مقرر کوئ په دې باندې، وکفا بالله حسیبا، او کافي دی الله تعالی حساب کوونکی.
للرجال د پاره د نارینه و نصیب حصه دا مقرر کړی شوي مما د هغه مال نه ترک الوالدان والاقربون چې پرېښی مور پلار والاقربون او انتهایي نږدې خپلوانو وللنساء او د پاره د نارینه و د زنانو نصیب حصه مقرره ده مما ترک الوالدان د هغه نه چې پرېښی مور پلار والاقربون او هغه انتهایي نږدې خپلوانو مما د هغه مال نه قل کدا مال کم وي منه د دې مال نه او کسره یا زیات وي نصیبا مفروضه دا حصه ده مقرر کړی شوي د زنانو د نارینو وإذا حضر القسمة هر کله چې حاضر شي تقسیم د میراث اولو القربى خپلوان چې د هغوی په میراث کې حصه نه وي والیتاما او یتیمانان والمساکین او غریبانان فرزقوهم بس رزق ورکئ هغوی ته منه د دغې مال نه وقولو لهم قولا معروفا او وینا کوئ هغوی ته وینا نیکه وليخشى الذين وديريږي هغه کسان لو ترکوا من خلفهم که چېرته پرېږدي دي وروسته د خپل ځان نه ذریة ماشومان ضعافا کمزوري خافوا علیهم دي ویرېږي علیهم په دې خپلو زامنو بچو باندې نو د بل په حق کې دي ویرېږي فلیتقوا الله بس ودېرېږي د الله نه وليقولوا قولا سدیدا او وایي دي وینا سما او حق او سید وینا ان الذين يقينا كسان ياكلون اموال اليتامى او يفرمون اليتيمان ظلما بظلم باندې انما ياكلون يقينا ديو اچوي في بطونهم بغير خپلوږي نارا نور لرا او د اور په دوا په قیامت کې لري او سيصلون سعيرا او زر دې چې دې بدیو داخل شي سعيرا ګرم اور دا بود اور دا